نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم جناب مفتی بچاخیل صاحب، عباد الرحمن صاحب او داغه شاگردان چې کوم قرا حضرات دي د خونګي تالاس او یا نور د صوبې چې کوم داغه سره درس کې کوم طالبات او طلبه شریک شوي دي، ټول ته زه په دغه کلاس په ارنج کولو باندې او دغه په انعقاد باندې مبارکباد پېښ کوم. الله داغو او دغه مرګرو خصوصا د کوم چې د حمدان صاحب دی دغه د قرباني دی الله تعالی قبول کړي چې انلاین دغه د لپاره د کلاس ارینجمنت کړی دی او پای کې قسمه قسم طلبه چې کوم دغه شریک کیږي او د قران زده کړه کوي. او د قران په باره کې موږ ته الله حکم کړل چې ورتل القرآن ترتیلا. قران دا په ترتیل باندې وای، په مزه مزه وای، په دمه دمه وای. او د ترتیل معنی دغه د چیرې د عربو په لهجه کې ویل شي، د غوی په اوازونو سره ویل شي، اسی د غانو د بجانو اوازونه، او یا مطلب په خپل طرزونو کې، او یا په غلطو لهجو سره او په غلطو لغاتو سره چې د زبر او د زیر او د پیش پته نه لګي، او دغه د دایګي او دغه چې کوم ګرامټیکل قواعد دي، او خصوصا چې کوم هغه مجودین او حضرات او قراء او حضرات دغه لپاره نسبه خواري کړل، لوی کتابونه په لیکل دي په خوانو علماو هغه د لپاره پوره قرباني او خواریانه کړلې. جزري دغه شانت شاطبی د نور کتابونه دي چې راغه ډیر مفصل لوی شرح لري. او اوس الحمدلله دور د سراغه چې قرآن قراء حضرات وسغه با قاعده تجوید سره یادای. نو دغه د لپاره تاسو دا یو کاوش دی. رسول الله مبارک مونږ ته ویل چې قرآن تاسو د عربو په لهجو کې ولولئ او دغه په لوحون او په اوازونو سره ولولئ. نو زستاسو دغه کوایش او دغه خواري او د جدوجہد ستایم. الله تعالی دغه شانته همیشه د پاره وګرځي. او هر کال چې تاسو د شعبان د اکم شعبان نه دغه شروع کوی او په لسم رمضان ختموي، ان شاء الله موږ به د خپل شاګردانو هغه ته به تلقین کو، ترغیب ورکو، را روان کله چې هغه انلاین ځان د موبایل په واتس اپ یا د زوم په ذریعہ باندې دغه ارینجمنت کوي او تاسو به شریک کیږي. بیا به ان شاء الله تاسو سندونه مور کوي. او مفتی صاحب خډیر قابل سړی دی، دغه چې هغه دلته کې کاپیا او یا نور کتابونه ویل ماشاءالله. نو دغه د خپل پن مضبوط او ګران کتابونه دي. نو دلته به مفتی صاحب ما سره درېمه درجه ویله او داغه سره به د بیا زنانه او ته درس کاون مشکات شریف به پڑھاوه. لکه په خپل سړی مشکات او خامخا د څومره درجه دي په مینس کې. خدا د مفتی صاحب هغه خواري ده، هغه مهنت ده چې شپه ورځ هغه په ځان یو کړی. او بیا ماشاءالله په اخره کې د الیاس ګومن صاحب نه هغه د ابتدا وکړه او انلاین کله په ترکو کې او کله اردن کې او کله په ملایشیا کې په مختلفو ملکونو کې. خو بیا د شپې د یولسنیمو بجو نه وروسته بیا مفتی صاحب کلاسونه اخیستي دي، د 1 بجې پورې، د 12 پورې، د 2 پورې. او بیا په روزه کې ماشاءالله یو طرف ته قرآن اوري او بل طرف ته درسونه مر سره کوي، بل طرف ته د امامتۍ. نو مطلب دا چې پوره خواري او نیټ ورک دی. الله دې ول نورم ترقی ورکي. الله پاک دې مفتی صاحب په خلق کې، په اخلاقو کې، په درس او تدریس کې فصاحت بلاغت پیدا کی، تاثیر او اثر دې کې الله پیدا کی، مقبولیت عند الناس او عند الله دې الله مفتی صاحب لم ورکی. او خصوصا د کم ناتخوان مرګري چې دغه کړه دی د حمدان صاحب چې هغه د کلاس ارنج کړي دی، د دې لپاره باقاعده هغه تکلیف کوي او هغه د مفتی صاحب د لپاره ارینجمنت کوي په لیپټاپ او یا په موبایل باندې چینل جوړ کړي دی. او هغه ماشاءالله غونډې صوبې ته به دغه ترقی کیږي. او د عدنان کاکا خیل په شانته یا د الیاس ګومن په شانته او یا د شانته د مفتی ندیم صاحب په شانته به الله پاک دې له وسعت ورکړي او قرآن به یادو. او دا نن سبا اگر چې زمنګ ذهن د سي جوړل چیرې د خبرو ته ضرورت نشته. په خو به خلکو قرآن د ځان وایا. بجلیګر مولوی صاحب د الله وبخي په خندا شو وزت راته تلومه ویل ته کې یو مولا په مسکو وای چې مولا قرات شروع کنو ویل په خپل ژبه کې قرآن وایا. او خلکو د بخندا شي وای چې مخکې شمانځه ته ویل چې را
الحمد لله رب العالمین او الرحمن الرحیم او مالک یوم الدین. هغه الرحمن الرحیم په خواز منګ ټول د مشرانو بوایا الرحمن الرحیم. نو دا شکر دی اوس خلق پوه شو، علما پوه شو، قرآن پوه شو، او هغه غلطیانی چې هغه په قرآن کې معنا به بدلیدا نو باقاعده خلق خبر نو. چربان ماته یو بل شاګرد دی بلال نومې دی، هغه ماشاءالله ډیر قابل لګ دی. هغه چربان رابطه وبل چې مفتی صاحب بیګا ما ختم کاو زمانه یو ټکی غلط شوی دی چې موږ په ماتي کنه ماتي کومز مات شوی چې 2 رکعات بیګا ل بیا راو ګرځو. نو دا دومره احساس د چا سره مال څه غلطی دی کړل. بعض غلطیانی په قرآن کې د سې دي چې په هغه معنا غلطیږي او په هش غلطی کیږي. نو په هغه باندې بیا ولهنه جلیمی نو بیا مطلب دا چې موږ بیرته ګرځول پکاري موږ ماتيږي په او بعضی د سې چیرې څه کمې به شی وشي، سبقت لسانی وشي، وړاندې ورستواله وشي، تقدیم تاخير و غیره. بعضی د سې چې لګه په هغه باندې موږ ماتيږي نه مکروه کیږي. او داغه غریب سره بیا د ماته پوس وکړو ناغه وی چیرې وان ان شاء الله وان او ان پدسه بس دا ان ټکه ان ویلې ده لکه مشدد مخفف ویلې ده. علم کې د قرآن د روزي په تراو په ختم کې دومره غلطي دا څوک پوینټ اوټ کوي او څوک نوٹ کوي. زمون قاری صاحب قدس منګلا تاسو په منډه باندې قرآن دلته اورول چې موږ ته په پاتہ نه لګي چې خدای کوم کار خوي او بس دغه دا یو منډه وا. نو بهر حال د تاسو ډیر ښه کاوش دی او بیا خصوصا چې تاسو په کلاس کې تاسو سره زنانه شریک دي، کالجونو والا، یونیورسيټو والا یا نور د ان شاء الله دا به مخ کې زیز ډیریږي به. او الله دې وکړي دله کوشش وکړي چې څومره زیات ذرایع تاسو استعمالولای شي. جدید مواصلاتي نظام د غیر لپاره باقاعده د ډیر خولي فیصله تاسو کړل. او الله دې نورم ترقی ورکړي چې تاسو لټیم ورکړي او داغه چې کوم د قرآن خدمت وشي او خلک چې غلط قرآن وای دا غینه سمي تراش. په د اجابات مدرسه کې زمونږ مرګره د مفتی صاحب دی، هغه وای چې د سحر مانځه ته زمخ کې کېږم نو وای زمخ کې نشوم. یو طالب می مخ کې کو نو هغه طالب د عزیر علی السلام واقعیا چې دا او کل ذی مر علی قريه وهي خاويه په دغه ځای کې دی الله تعالی دې مړ کو او بیا یې سل کاله په غزمکه کې تیر کړو بیا یې بیرته را پاسه. نو الله ورته ویل چې کم لبستا تا څومره وخت تیر کو. نو دغه پیغمبر ورته ویل چې لبست یوما او بعد یوم قال بل لبست. نو دغه د الله تعالی ورته ویل چې نه قال بل لبست 100 عام تا سل کاله تیر کړلی. نو یا قاری صاحب غلط شو او ویل چې قال بل لبست 100 عام. د لبسته د مخاطب د صيغه په ځای باندې د متکلم صيغه ویل لبسته او لبستو. لکه سړی په مانځ کې وای انعمت علیهم تا په انعام کړی دی الله او دی وای انعمت علیهم ما په انعام کړل د خدای دا وشوه شرک ګناه ده الله سره. نو بهر حال وای د ویل چې قال بل لبست 100 عام قال الله ویل بل لبستو ما په دې خاورو کې وخت تیر کړی دی 100 عام سل کاله څومره لوی ګناه شو. پیغمبر ته مړ وی په دې خاورو کې پروت وی بیرته مې راچوت کړی معنا دا ده. او دلته کې چې د قاری صاحب کومه جمله ویله نو معنا دا ده چې الله وی زبد خاورو کې یو کال مړ پروتو نو ما پکې سل کاله تیر کړلی په یو زبر زیر دومره نقصان کیږي. نو لا بیا حروف بدلولو بیا پورا الفاظ بدلولو او بیا پورا آیات ګډوډ ویلو. تبلیغیان وای چې زبر په وکي منګې شو او زیر په وکي میګې شو او پیخ په وکي موګې شو ټکه یو ده میم یا گا پرتهږي او چې زبر زیر پیش په بدله منګې میګې موګې بدلیږي را بدلی. نو مطلب دا چې رخواري وکي الله دې تاسو د عصا قبول کړي. دا څو خبرې مخبل درس دوران کې درس شوټي کو امید کې مفتی صاحب حکم کړو او ان شاء الله منګم په هر ډګرو په هر دغه کې تاسو مرګریو او چې څومره زمنګ نه کې د شو تاسو سره مرګستیا کو دعاګانې بم در لکه الله دې تاسو څومره سعی مهنت دې الله دې هغه قبول کړي په خپل درباري عالیه کې. زموږ خپلم د جمعې ورځ د درس دعا منګه اجتماعي کو او تاسو چې کوم د کلاس دعا ده نو هغه هم پدې کې وشي. الله دې تاسو دغه صحیح قبول کړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وغزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسي ومالي ومن الماء البارد. ربنا اجعلنا شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك أواها منيبا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا إلهنا دا زمنګ درس د قرآن په خپل دربار کې قبول کړي. الله زمنګ روزي په خپل دربار کې قبول کړي. الله زمنګ تراویح او ختمونه په خپل دربار کې قبول کړي. الله زمنګ پېشمنی او مخامې په خپل دربار کې قبول کړي. الله زمنګ اوراد وظایف اسکار صدقې په خپل دربار کې قبول کړي. الله زمنګ تمام دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي. مفتی صاحب چې دا کوم شاګردانو ته آنلاین د تجوید کورس کړی دی الله تعالی دغه ټول طلباو ته علوم نافعه نصیب کړي. الله د قرآن د پاره انشراح صدر وکړي. الله تعالی ټول ته علوم نافعه نصیب کړي. الله تعالی د ټول په جبو باندې قال الله قال النبي جاری کړي. الله تعالی دغه شاګردانی وزل ولکړي. مفتی صاحب ته قبولیت مقبولیت ورکړي. الله تعالی دغه مدرسه هغه له رواج ورکړي. الله تعالی هغه مروجه کړي. درسونو الله تعالی دوام ورکړي. وعظ او نصيحت لا دغه خطابت لا الله تعالی د خود ځان سره خطیب سرحد لکی خطیب پاکستان کې الله تعالی مقبولیت ورلور کې د تمامو پریشانونو وساتل کې فصاحت بلاغت زیات کې الله تعالی د قرآن فهم او د قرآن علوم سینې ته کوس کې څومره طلباو چې په دغه درس کې او په دغه کورس کې د دوی سره شرکت کړی دی الله تعالی ټول سینې د علومونه او د علومو د چینونو ډکې کې الله تعالی ته زمونږ ناراضي شي. الله تعالی زمونږ په حال باندې رحم وکړي. الله تعالی څومره بدامني چې جوړه په دې ملک په امن سره بدل کې خصوصا تازه د افغانستان او د پاکستان چې کوم کشیده حالت روان دي بمباریان دي شیلنګونه دي او ډز دي الله تعالی تکلیف دی خلکو ته عوام ته پروجمات کې خلک حیرانی په مخامو کې خلک حیرانی په چرمانګو کې حیرانی. الله تعالی نارینا زنانا سپینګری نوجوانان کشران ټول ته تکلیف دی. الله دغه جنگ په امن سره بدل کې د پریشانی په امن سره بدل کې د امن پیزا الله تعالی قائمه کې د امن پیزا الله تعالی قائمه کې د دوړو ملکونو په مابین کې د مذاکرات او اصلاحي کمیټو الله تعالی هغه سلسله روانه کې یو بل ته چې کومه بدځونې دي هغه په نیک ځونو باندې بدلې کې د دوی په مابین کې چې کوم کشیده حالات او صورتحال جوړ شوی دی د چا په وجه باندې دی تی بیرته سم کې یو بل ته نیتونه سم کې د یو بل سره سرحدات دی الله تعالی د امن گهواریا جوړه کې الله تعالی پریشانی ختم کې دوړه طرف ته مسلمانان دی الله مسلمان د یینو د څولونه محفوظ کې الله مسلمان د یینو د څولونه محفوظ کې الله تعالی په مقدس مکه باندې څومره مسلمانان دي متفق او متحد کې څومره اسلامي ملکونه دي الله تعالی ټول متفق او متحد کې الله تعالی غیرت پکې پیدا کې کفر دنیا او کفر ملکونه چې هغه د مسلمانانو د ورکېدو د پاره نه هر قسم حربي استعمالي مودي تله ده او دغه سره ملاقات کړي د نتنیاهو سره او اسرائیل او د ټول د افغانستان د حکومت په شا ولاړلی او ډبې و یره تر پاکستان سره وجنګيږي. اگر چې الحمدلله پاکستان اټمی پاور ده کوم په افغانستان هم خفقېږي اسلامي حکومت ده په پاکستان هم خفقېږي الله اصلاح وکي دا دوړ الله تعالی یو مستحکم مضبوط قوت جوړ کړي او ټول دنیا ته د اسلام د لهرونو د خورولو ذریعہ وګرځول کړي. الله تعالی څومره شهدا دي هغه الله تعالی د شهادت اعلی درجه ورکړي څومره زخمیان دي الله تعالی مرهم پټي ورکړي. الله زموږ تمام حوایج د خپل خزانونو پوره کړي. الله چاته محتاج مکه الله تعالی ته زموږ په حال باندې رحم وکړي
روزي را قبول کړي مزید الله تعالی د روزو نیولو توفیق لره راکړي د روزي د پرهیزګارو سره د روزي د محرماتو نه مساتل کړي الله تعالی د روزي سره چې کوم کارونه موافق دي هغه موږ ټول ته آسان کړي ستاره رضا ستاسو دیدارم نصیب کړي الله تعالی ته زموږ ناراضي شي الله ته زموږ ناراضي شي رب چې یو په زموږ ناراضي شي بیا ناراضه مشي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.